بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون صدقت يا رب العالمين. دې ځاینا شروع کیږي سورۃ النحل او دې سورۃ لا تسمیۃ الکل باسم الجزء آیات رسول روان دي او اوحى ربک الى النحل ان اتخذي دا اغینه چې دې د سورۃ النحل دا شاتو د مچې ذکر پکې را روان دي دا هغه خبره ټوله دا یې د وجې ته سورۃ النحل ویل شوی د ترتیب په حساب سره دا 16 نمبر دی کوم چې عثماني ترتیب دی او نزولی اعتبار سره او یایم نمبر دی پس د سورۃ الکهف نه نازل شوی دینه مخکې چې کوم سورۃ هغه کې ذکر وکړ الله رب العزت د قیامت صغرا او دې کې ذکر دی د قیامت کبرا هغه کې الله رب العزت او فرمایل انا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون او دلته الله رب العزت ذکر کوي د پستا مرګ نه را پاسېدو پس د مرګ نه را پاسېدو الته ذکر وش ان الساعه لآتیه الله رب العزت یقینا د قیامت راتلونکې دی دلته الله بالکل اعلان کوي اتا امر الله او الته ذکر د تیر امتونو د عذابونو د تیر صورت کې سورۃ الحجر او دې کې ذکر دی د عذاب د موجوده چې کوم موجودین دي داغي د عذاب ذکر دی کلمات پکې 1800 او 1841 حروف 3770 سورت دو حصوں کے مشتمل دی اول 11 آیات او بیا ورپسې سبب د نزول او کله را نازل شوی د آیاتونو د مضمون نه داسې پته لګي چې دا چې کوم لومبنې هجرت کې دا غي سره حبشې ته یې سره نږدې را نازل شوی او کله چې الله رب العزت دا آیاتونه را نازل کړ چې اقترب للناس حسابهم وغیرہ او یا اقتربت الساعه نو دا کافران سو وخو ایثار بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وی متى یاتینا تعیدنا من العذاب وی کله واستاغ وعده پوره کیږي او وعده به کله راځي چې تا وی چې عذاب برا ولما بکله بیا بکله نو الله رب العزت دا سورت را نازل کړ چې اتا امر الله فلا تستعجلوا سبحانه وتعالى اتا امر الله نوې راغی حکم د الله تعالی فعذاب د کفر باندې په تعذيب ورکول د کفر او فقيام د ساعت باندې یعنی د قیامت باندې یعنی د قادرای بل ځای کلام البصر نو چې څنګه دا آیاتونه را نازل شو ابن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمایي کان جالسا فقام و نبی کریم صلی الله علیه وسلم ناستو او اقدم مدرد دومره ورسره د امت غم فکر وګنیوي خیال راغی چې د عذاب جوړدا دی راغی ډایرک یا قیامت راغی ډایرک نو وی هغه ناستو فقام وسدرد زر نو بیا هو عذاب نو قیامت نو بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم کې ناست نو دا سورۃ هغه اتا امر الله راغی حکم د الله تعالی په تعذيب د کفر باندې او په قیام د ساعت باندې ولا تستعجلوا بس طلب د جلد مکوا سبحانه باقی د هغه ذات لرا وتعالى وجدي عما د هغه سنا یشرکون چې دی ول شریکان جوړوي چې دی ول شرک الله رب العزت اوچت د هغه سنا چې دی د هغه سره شریکان ګرځوي توحید تو یہ ہے
کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بند دو عالم سے خفا میرے لیے ہے. نو دا توحید عقیدہ با دے مضبوط ای باقی کے با اخوا دے خوانی پا ذات و پا صفاتو کے با دا اللہ رب العزت سر سوک شریک نہ پیدا کی پا دا با دے مضبوط خبر ہے دے کہ با اخوا دے خوانی ہر سے کیا اخوا دے خوا کی دیشی پا عقیدہ کیا اخوا دے خوا نشی عمل کی کمزوری رات لیش انسان نے و عقیدہ کی کمزوری چی دنو دا دین نہ برداشت کر. ينزل الملائکة را نازلوی پرشتو لرا لکه خدای به مو کیو پیر بابا به مو کی چه خدای نکی نو پیر بابا به سو اللہ با کئی ارس اللہ چاہلے توفیق ورگیا با یو کار کو خدای سر بکارونو کے سوک شریک میں جوڑا و کلام کی مگر چه مسلمانان و عقیدہ غنی دا کمزورتیا دا وجویا سے بس عادت دا گرزی دلی اختیار پکار کلام کی خبروں کے میں اختیار پکار. ينزل الملائکة نازلوی پرشتو لرا بالروح بالروح پا پٹو خبر سرا یا پا کتاب سرا یا پا نبوت سرا پا رحمت سرا پا وحی سرا. ينزل الملائکة نازلوی پرشتو لرا بالروح پا وحی سرا یا پا روح القدس سرا من امری دا حکم دا اللہ تعالیٰ علا من پا حقا چاباندی یشاو چوواری من عبادی دا خپل بندگانونا. خبر دارا کہ کتاب دی اخلی کہ نبوت دی علی کہ رحمت دی علی کہ وحی دی علی دا طول سبب دی دا انسان دا حیات سنگا چی ظاہری سیزونا انسان لضروری دی دکا شان دا روحانی قوت دا پارا دا روحانی غذا دا ضروری دا دا ایمان دا پارا کتابم ضروری دی نبوتم ضروری دی رحمتم ضروری دی وحیم ضروری دی دا طول ضروری دی. دا ستاغا روحانی غذا دا کچرتا تو پلارا باندے سمنی کتاب دے سمنی راٹنگ کرے او دا ہاگا چاہت پاکم صاحب باندے چے وہی رازی دا ہاگا صحیح زان لدے رہنمانی مقرر کرے نو بیا بتا خطا کی گرا خطا کی. نو دا دیو جی منگوائیو چاہتا پا کسب باندے چاہتا چیدی پا محنت باندے کو طول عمر سجدو لگئی غطا پیغمبری نہ ملاوی گی. اللہ وی علام یشاء من عبادی اے پا حقا چاہ باندے چی اغواری اللہ دا خپلو بندگانونا دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ انتخاب دے دا سے انسان دا سے شخصیت بلنشت. محمد بشر لیس کل بشر بل یاقوتۃ حجر لیس کل حجر. ان ددید پارا انذرو چی اویروی دی خلق لرا دا عذاب زمانا خلق سن اویرے زمان دا عذاب نہ اویرے انہو یقیناً شان دادی لا الہ چی نشت دے معبود برم الا انا مگر زیما. اللہ رب العزت وی بلسوک نشتا معبود مگر زیما. فتقون بس خالص زمانہ ویریگے خاص زمانہ اللہ رب العزت ویریگے. اس اللہ رب العزت عقلی دلائل ذکر کئی نوڑنبانی ذکر دا عالمی کبیر دی. خلق السماوات پیدا کری دی اسمانون لرا والارض وزمکی لرا بالحق بحق سرا پرشتیا تعالی اوچتی عما دہا سنا یشرکون چی دی واللہ شریکان گرزوی. اللہ رب العزت دہا سنا پاک تی اوچتی دادی چی واللہ کم شریکان گرزوی دیکھے وہ دا خلقت مادہ دا خو اللہ پیدا کری دی او ہر چی اللہ رب العزت تے نو لم یلد ولم یولد. نو اللہ رب العزت ہوئی چی پیدا کون کم دا دزمکی دا اسمانونو زیما دا دی کائناتو زیما نو خالص زما بندگیو کا زما ذاتو مانا نور خدایان زان لما جوڑا بل خالق اس عالم صغیر ذکر دی. اللہ وی کہ دی کائناتو کے سوچ اور تفکر نشی کولے پا خپل ذات کیو کا ذات تا خیالو کا چی تمی سنگا پیدا کری یو انسان دا بلنا مختلف تی ذہنون مختلف تی کارون مختلف تی خواہش مختلف تی دا بدن جسامت مختلف تی ار اندام چاہ کی سو خصوصیت تی پا چاہ کی سو خصوصیت تی اللہ وی بزان کی تک سوچو کا خیر.
خلق الانسان پیدا کړی دی انسان لرا من نطفه د نطفه بدبودارنا فاذا هو بس شدغ انسان خصیم جګړه کوونکی مبین ښکارا بس وګرځید دا انسان جګړه کوونکی ښکارا. الله رب العزت دا انسان پیدا کړی دی د نطفه بدبودارنا نو سیده انسان پیدایش شوی د نطفه بدبودارنا. بیا الله وی دی ګوره وی دا وی زما پیشو د ما ترانیږي ته خو ما د بدبودارې نطفه نه پیدا کړو ته ما ته په مقابله کې ودرېږي ما سره شریک پیدا کړي. الله رب العزت وی ته خو لږ ځان ته سوچ وکړه. او دا هغه چاته وی چې کله وبی را پاڅېدو او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وی چې دا خو هډوکي دي دا به هم لږ وخت بس ختم شي بس کیسه به ختمه شي. من یحیی العظام وهی رمیم چې هر څه ختم شي بیا نو خدای پاک دا خاورې به خدای پاک دی کې به ژوند اچوي دا به راغونډوي. الله رب العزت وایي د نطفې نه مې پیدا کړو ته رانیغېږي اوس ماته. او دغلته یو کاکا دی هغه وایي نطفه پاکه ده. هلکه ولې پاکه ده؟ وایي ځکه پاکه ده چې بوی یې ښکلی دی او دویم نمبر ځکه پاکه ده چې دغه دی رنګ یې ښکلی دی رنګ یې ښکلی دی. نو د مجتهدینو پیښې کې خلک را پیدا شوي دي. وایي الله دې پوه کړي. ابن عباس رضی الله تعالی عنه خو وایي چې د بدبودارې نه بیا عقلي دلایل والله وایي ځکه چې دا منشا د پیدایش د پیغمبرانو ده. پیغمبران پیدا شوي نو داسې ووایه چې پیغمبران او صرف دا ذکر کول چې ته وایې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یا پیغمبران چې دي هغوی خو ودسمات هم کړی دي هغوی به څنګه تلو هلته به څه کولو دا صرف د دې ذکر کولو بطور ته یو څیز راباسې ځان له نچوړ دا ځان له بېادبي ده. بېادبي د پیغمبر کفر دی چې ته دی دا ګورې بیا خو ته بل طرف ته روان داسې ووایه چې د هغې نطفې هغې چې د کومې نه پیدایش شوې دي نو هغه پاکه ده. که چېرته به طور تعظیم ته وي خامخا تعظیم طرف ته دی. او بیا او هلته خو قاضي عیاض رحمه الله په شفا کې فیصله کړې ده او اجماع یې پرې هغه وایي چې د علماو اجماع ده چې فضلات د پیغمبرانو دا پاک دي. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د بدن وینه مبارکه چې ده دا صحابیز کړي تشبول مبارک یې څښلي بیا بل ته کې څښي هغې ته خو بیا پاک نه وي نه د نبي کریم صلی الله علیه وسلم تمام بدن چې دی ټول رحمت دی هر څه پاک. خلق الانسان پیدا کړی دی انسان لرا من نطفه نو څوک راپاسي او پیغمبر چې دی هغه د الله درجې ته ورسي او څوک راپاسي د پیغمبر نه خپله درجه لري کړي څوک راپاسي او د بزرګ درجه چې دا د پیغمبر برابر کړي. الله دې معافي وکړي درمیان کې بس. خلق الانسان پیدا کړی دی انسان لرا من نطفه د نطفې نه فاذا هو بس اچانک وګرځېد دی حصیم جګړه کوونکي مبین ښکارا. والانعام اوس بل دلیل دا زناورو کې ورته الله وایي والانعام پیدا کړي دي زناورو لرا والانعام زناورو لرا خلقها پیدا کړي دي دی لرا لکم ستاسو دپاره فیها بدی کې دفء اسباب د ځان د ساتلو یا د اسباب د ځان ګرمولو د دې وړۍ د دې سرمن وغیره استعمالیږي. نو اسباب د ځان د ساتلو و منافع و فایدې ومنها او بعضې د دینه تأکلون تاسو یې خورئ تاسو بعضې د دین رای څاروي تاسو یې غوښه خورئ لګیای ولکم فیها او یقینا بدی کې جمال ښایست حین په هغه وخت کې تریحون چې دی راواپسې کوي بعد الظهر د سرن نه وحین او په هغه وخت کې تسرحون چې تاسو یې وباسئ سرن لپاره په وخت د سبا کې دي چې راواپسې کوي یا وځي کله د کوره نه په دې کې ښایست دی چې د چا څاروي و نو هغه ټیم چونکې دغه ښایست و هغه ورته به تورې الله رب العزت داسې ذکر کو نن سبا هم چې یو خو زمونږ دا چې کوم څاروي دی څښا خیچن چې یا بیا کیسه ده نور چې اوس چا ښه ښکلي اسونه ساتلي د جهاد دپاره هغه بار کوي نو خوند کوي.
د زورورو د زور وبشي نن مې اشنا په کوڅه غلې تېرېده نه جهاد ولکم فیها او یقینا پدې کې جمال ښایستې حین په هغه وخت کې تریحون چې تاسو باسئ دې لره چې راواپس کوئ دې لره بعد الظهر وحین تسرحون او په هغه وخت کې په هغه زمانه کې چې تاسو باسئ دې لره دپاره د سرن وتحملوا اثقالکم او بوج باروي تاسو وتحملوا او باروي اثقالکم پیټو خپل لره الی بلدن وړه یا باروي الی بلدن یوی خاریتا لم تکونو چې نه تاسو بالغیه رسون کی دی لره نه اوچتون کی دی لره خبره ده الله رب العزت وایي چې دیله مې داسې طاقت ورکړی چې دې ستاسو بوج اوچتئ د یو ځای نه بل ځای ته او تاسو نه یې رسوونکي دې لره تاسو دا نشئ اوچتولی وتحملوا اثقالکم او اوچتوي دا بوج ستاسو الی بلدن یوې ښاریې ته لم تکونو چې نه یې تاسو بالغیه رسوونکي دغې لره تاسو دغه نشئ رسولی دغه بوج تاسو نشئ اوچتولی مګر الا بشق الانفس مګر په درونوالي د نفس سره مګر په سختوالي سره یا په بوج سره په مشقت سره بوج دی دوه معنی دی من دی تی په اوښ باندې بار کړی په اسانه باندې وړي تی سانډا ته ور واچوه هغې په اسانه باندې وړي خو زه ته موږ یې چې د لرې ځای ته وړو نو بیا به په ګرانه باندې وړو الله رب العزت وایي وتحملوا اوچتوي اثقالکم بوجونه ستاسو الی بلدن یوې ښاریې ته یو ځای ته یو شهر ته شهر پورې لم تکونو چې نه یې تاسو بالغیه رسوونکي دغه ښاریو ته الا بشق الانفس مگر په مشقت د خپلو ځانونو سره مگر په مشقت د نفس سره ان ربکم یقینا رب ستاسو لرؤوف ډیر زیات شفقت کوونکی دی رحیم او رحم کوونکی دی والخیل وخلق الخیل او پیدا کړي دي اسونو لرا والبغال او خچرو لرا والحمیر او خرونو لرا لترکبوها د پاره دي چې تاسو سورګیو کې پدې باندې وزینا او د پاره د خایس خبره ده چې زمون مسلک خپل دا د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه فرمایي چې اسونه دا مکروه دي طبعا د وجه د طبیعت نو بیا کاکاګان نو لګي په هغې باندې اعتراض کوي چې ګوره صحابو ته خو جنګونو کې حلال کړي دي وغیره نو موږ ورته امام صاحب ورسره ویلي طبعا د وجه د طبع مکروه دي بیا بعضې نور څیزونه هم داسې دي خیر اوس الله رب العزت هغه په قرآن باندې نظر زیات وګوره الله دلته نور ځناور ذکر کوي نو والانعام خلقها لکم فیها دفء ومنافع ومنها تاکلون خو هسې په هغې کې ذکر نه کړ هغې ځان له ذکر کړو هغې د خچر او د خر سره ذکر کړ والخیل والبغال والحمیر لترکبوها نو اصل پیدایش د دې د خوراک دپاره نه دی د سورلۍ دپاره وزین او د ښایست دپاره او نور بل وجه امام ابو حنیفه رحمت الله علیه فرمایي الله وی واعدوا لهم ما استطعتم من قوه ومن رباط الخيل دا چونکې دا جهاد د آلاتو نه دي نو د هغې دپاره خو تیاري پکار د اسونو پیدایش دا کم چې ته دې خوا اس دې طرف ته علالولو باندې شروع واچولی شي نو بیا به د جهاد په آلاتو کې کموالی راسي خیر او بیا هم که چېرته مړه کېږي وغیره کېږي نو بیا به داسې نه چې په خپله خبره باندې کلک لکه د دغه ولاړ وي او وی چې نه بیا یې علالوه بیا یې خوره ویخلقو پیدا کوي ما هغه څه لا تعلمون چې تاسو ته علم نشته تاسو پرې نه پوهېږئ وعلى الله په الله رب العزت باندې اوس ویخلقو ما لا تعلمون او پیدا کوي هغه څه چې تاسو ته پرې علم نشته هغه څیزونه به پیدا کوي چې تاسو ته علم نشته اوس که الله رب العزت مفتی شفیع رحمه الله لیکلي دي په معرف القرآن کې او حضرت شیخ صاحب که تاسو ته یاد شي چا پیژانده مولانا احسان الله شیخ صاحب رحمت برکاته ملالیه هغې راغلي دلته کې او په دې ځای کې ویلي دا تقریبا زما د حفظ دستاربندي او پایې کې ویل نو مفتی شفیع رحمه الله لیکلي که خدای پاک چېرته په هغه ټیم باندې جاز ذکر کړی وي
خدای پاک وایي چې جهاز به پیدا کوم نو هغه ټیم خلکو به اوسپنه به وي او دا به الوزي او دا به صحیح خدای پاک بل څه ذکر کړی وي بل څه نو چې نوم یې ذکر یا اوس په دې وخت یو داسې څیز سړی ذکر کړي چې هغه ډېر وروسته به 1000 کاله 2000 کاله وروسته به پیدا کېږي دنیا به څونه نور حقیقي علم الله رب العزت لري نو د خلکو ذهنونه جوړ کې نه رسي نو ډایرکټ به یا انکار کوي یا وایي چې دا خو څه خبره نو الله رب العزت داسې ټکي استعمال کړل چې قرآن مو چونکې د قیامت تر سبا پورې نو الله وایي ويخلقو پیدا کوي دغه الله رب العزت ما هغه څه لا تعلمون چې تاسو پرې نه پوهېږئ پیدا کوي به الله رب العزت هغه څیزونه چې تاسو یې نه پېژنئ وعلى الله یقینا په الله رب العزت باندې قصد السبیل هدایت دی د لارې درمیانې ومنها او بعضې د دغه لارو نه جائر مایله دي غیر طرف ته ولو شاء او که چېرته خوښه د الله تعالی وي لهداکم نو هدایت به یې کړې وي تاسو ته اجمعین په یو ځای باندې ټولو ته به یې هدایت کړی وي نو الله رب العزت وي وعلى الله په الله رب العزت باندې قصد السبیل هدایت دی د لارې درمیانه نو د افراد او تفرید به نه شکار کېږي په وړه خبره باندې به خلک د اسلام نه هم نه وباسي او یو کس په قبرونو ته سجدې لګوي او ګډوډ مذهب پسې به کنځلې کوي او اسلام کې به اخوا دېخوا کوي له اسلام کې به ګوتې وي هغه ته به بیا مسلمان هم نه وي په امان منځ کې به چلېږي څوک به چې دی د اسلام په تعریف باندې کس پوره راته بس رادننه کوه او څوک چې تیوځي او برابر نه نو هغه بس د هغه خپل کار دی الله رب العزت وایي وعلى الله قصد السبیل او په الله رب العزت باندې دی څه ښودل د نیغې لارې بیانول د نیغې لارې ومنها جائر او بعضې د دې لارو نه چې دي کږي دي اوس که الله رب العزت داسې نه کوي چې موږ ټول په ټوله یو ځای کې راجمم کې راټینګم کې او وایي چې بس تاسو جنتیان یې ټول په ټوله ټول به د جنت اعمال کوي په زور را باندې کوي یا نور الله داسې نه کوي چې دا کافران راجمع کړي ټوله او ټول په ټولو ته هدایت وکړي مسلمانان ټول په ټوله په زوره کافران کې الله وایي نه لار مې درته ښولې ده خوښه م خپله ده چې کوم طرف ته ځې ته کوم طرف ته ځې ما درته بیا درته زه هغه لار اسانوم چې ته په کومه ځې زه درته بیا اسانوم ومنها جائر او بعضې د دې لارو نه چې دي مایله دي غیر طرف ته کږي دي خرابې دي ولو شاء او که الله تعالی وغواړي که الله غوښتلی وي لهداکم اجمعین نو هدایت به یې کړی دی ټولو ته خو الله رب العزت وایي اختیار مې تاله درکړی دی الله رب العزت دی موږ ته استقامت په اسلام باندې را نصیب